نو داسې غمخوار خلک چې وو نو هغه لاړل. دوی اراده وکړه چې یاره په مکه مکرمه کې خو اوس داسې مشران نشته دی او نه داسې اوس څو خلک دي چې هغوی ایمان راوړي. نو اراده وکړه چې طایف ته لاړ شي، ځکه چې هغه ټیم کې دوه لوی ښارونه او کفارو هم دا خبره کول. الله جل جلاله قرآن کې نقل کړی وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ولې دا قرآن چې دی نو دا نه نازلېږي په هغه دوو سړو باندې چې په هغه دوو لویو قریو کې دي. یعنی یو قریه دا مکه مکرمه وه او دویمه قریه چې ده نو دا طایف وه. قریې طایف ته چې دی نو دا لویه قریه په قرآن کې ویلې شوې ده. او طایف د مکې مکرمې په نسبت سره بیا هم ښه ښار و. د میوو په اعتبار سره طایف کې ډېرې زیاتې باغونه، د انګورو باغونه، د امرودو باغونه، هر قسمه باغ چې وو دا په طایف کې وو. څومره فصلونه چې کېدل دا به ټول په طایف کې کېدل. نو د زراعت په اعتبار سره هم طایف دا یو مشهور ښار و او دغه رنګې د تجارت په اعتبار سره هم طایف چې دی نو دا یو لوی ښار و. نبی علیه الصلاة والسلام اراده وکړه طایف ته چې یاره که د طایف خلکو ایمان راوړو نو کیدای شي چې دا قریه والا یعنې مکې والا هم ایمان راوړي او که هلته زما څوک حامیان پیدا شول. چې کله طایف ته تلل نو د طایف درې سرداران چې د عبدیالین زامن وو، د یو نوم عبدیالین، دویم نوم حبیب او د دریم نوم مسعود وو. نبی علیه الصلاة والسلام وغوښتل چې اول د دې دریو کسانو سره زموږ ملاقات وشي. هلته چې لاړو درې واړو ته د الله جل جلاله کلام وړاندې کړو، خبرې اترې ورسره وشوې. نو یو سردار ورته وویل چې الله دې د بیت الله شریف صادر چې دی نه دا وشلی. په مکه کې بل څوک نه و چې تا الله پیغمبر جوړولی. دویم ورته ووایي چې الله جل جلاله ته بل څوک میلاو نه شو ستا نه علاوه چې هغې پیغمبر جوړ کړی. او دریم ورته ووایي زه تا سره خبرې کول نه غواړم، خو که چېرې ته په حقیقت کې د الله پیغمبر یې او د پیغمبر د خبرې نه انکار کول چې دی نو دا د خطرې نه خالي نه دی، او که دروغجن یې نو ته د سره د خبرو د لایق نه یې، نو تا سره خبرې کول چې دی نو دا نه غواړم. درې واړو انکار وکړو او داسې وکړه چې خپل غلامان او د لارې چې کوم هلکان و دی ورپسې کړل چې دې پسې چغې ووهې او په ګټو چې دی نو دی وولې. دا دین دا ډېر دلته کې په سختو را رسېدلی دی. دا داسې په اسانه باندې نه دی راغلی چې ما او تا یې بس ښه په اسانه زده کوو. دې لپاره ډېرې زیاتې سختې تېرې شوي دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د طایف نه را روان دی او ماشومان او غلامان یې په ګټو باندې ولي. خلک ورپسې شوي دی او وایي دا لیونی دی. زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه ورسره دی. هغوی فرمایي چې زه کله چې به نبي علیه السلام ګزار کېدو نو ما به ورته ځان مخې ته کوم تر دې پورې چې زما سر دا غونډ زخمي شو، سر مې غونډ وینې شو او وی کله به چې د دواړو جهانو سردار مبارک په ګټه ولګېدو یو د کونډې وی د ډېرې سختې نه کېناستو دا ګیډۍ چې د سړي ولګي. هسې تاسو یې ځان سره سوچ وکړئ ستاسو دا ګیډۍ په غټه ګټه ولګي ستاسو به دغه ټیم کې څه کیفیت نو په سړي باندې سترګې چې دی نه دا تورې تورې شي. نبي علیه السلام د ډېرې سختې نه کېناستو، دې ظالمانو بیا د مټو نه ونیسو پایسو بیا به په ګټو ایستو روان وو. کله چې دې ځینه ووتل نو یو باغ و د عتبه او د شیبه چې په هغې کې داخل شول. هلته کې یو ځای کې ډډه ووهله باغ کې او دعا کوي یا الله زه چې یم نو ډېر زیات کمزوری یم، زما دا دشمن چې دی نه دا ډېر زیات قوي دی،
الله دې زما ډېره زیاته بې عزتي وکړه. بیا فرمایي اے الله خو که ته ما طاقتور ته حواله کړې او که نه ما رحمدل ته حواله کړې د هر څه ستا په لاس کې دی. الله د هر څه ستا په لاسو کې دی. خو که ته بیا هم زمانه په دې حالات کې راځي نو هېڅ پروا نشته په داسې تکالیفو باندې. خو که ته ما نه په دې حالات کې راځي نو بیا مې هېڅ پروا چې ده نه دا نشته. دا دعا یې وغوښتله. یو پیغمبر دی بل ډیر زیات مجبوره دی. دریم ظلم په وشو مظلوم دی. څلورم دا چې مسافر دی. نو چې کله دا دومره صفات په سړي کې وي نو الله جل جلاله د داسې خلق سړي دعا چې ده نه دا نه رد کوي. او بیا په حدیثو کې خصوصا د مظلوم او د مسافر دعا چې د نوی دا نه رد کېږي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره یو وصف نبوت دی او څلور پکې دا صفات دي. نو دعا چې ده نه دا قبوله شوه. عتبه او د شیبه چې څو زړونه وو د کاڼو په رنګ الله جل جلاله هغه چې دې نه نرم کړه. هغوی خپل غلام عداس ته وایي ورشوي دا طبق راواله او په دې کې د انګورو یو غونچه چې ده نو دا یو څه واغه کس ته چې دی نه دا کېده او ورته ووایه چې دی نه خامخا خوراک چې دی نه دا وکړه. کله چې عداس انګور راوړل پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته کېښودل او ورته یې وویل چې دی نه خامخا څه وخوره. نبی علیه الصلاة والسلام چې انګور شو کوو بسم الله الرحمن الرحیم. نو د هر کار د شروع کولو نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم چې دی نه دا ویل پکار دی. عداس دی ورته وی د تاسو چې څه وویل ځکه چې عداس دا نصر عیسایي و نه هغوی ته خو دا پته وه چې کفار مکه خو چې دی نو د الله نوم سره دې شروع نه کوي. دا خو ده یو ناشنا کلمه وویله چې د الله په نوم یې شروع وکړه. او ته چې دا خو تا یو ناشنا الفاظ ووي. نبی علیه الصلاة والسلام عداس ته فرمایي عداس ته د کوم ځای دا وته د یو قریې نوم چې دی نه دا یاد کړو چې د هغه قریې چې دی یونس ابن متا علیه الصلاة والسلام پیغمبر چې دی نه دا راغلی. نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل چې د یونس ابن متا د کلي عداس ته وایي چې ته یونس ابن متا څه پېژنې. نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل چې هغه زما ورور دی. الله جل شانه څنګه هغه ته پیغمبري ورکړې وه دغه رنګې ما ته چې دی نو هم پیغمبري چې ده نه دا راکړې ده. نو عداس په هغه ټیم کې فورا وویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. د نبی علیه الصلاة والسلام لاس او تندی چې دی نو دا خپل کړه واپس لاړو. واپس چې لاړو نو عتبه او شیبه ورته وایي چې تا د دې سړي د الله څو تندی چې دی نو دا ولې خپل کړو. نو عداس ته وایي چې دا د اخري زمانې پیغمبر دی. ای ورته وایي هسې نه چې دا تا د خپل دین نه واړئ او ستا دین چې دی د ده د دین نه حق دی. عداس ته وایي چې نه د ده دین چې دی نه دا حق دی په دې ټیم کې. بیا چې کله د جنگ بدر ورځ شوه د عتبه او شیبه دې ځان تیار کړو جنگ بدر له وتل نو دا عداس چې دی نو دې خپلو سردارانو ته په خپو پرېوتو او په ژړا شو ورته چې تاسو ګورئ د مقابلې له چې دی نه مه اوسئ ځکه چې دا ګورئ د آخري زمانې پیغمبر دی. د مقابلې نه مه اوسئ دا پیغمبر دی او څوک چې د پیغمبر مقابلې له اوسي دا د الله دشمن وي نو تاسو ته به شکست کېږي او زه ستاسو مرګ وینم چې نه مه اوسئ. دوی چې کله لاړل نو عداس چې دی نو دا ژړل. په دې کې شیبه زوی عاص ابن شیبه چې دی نه دا را روان و. دې عداس ته وایي چې ولې ژاړئ؟ ویجاړم په دې چې زما دواړه سرداران دا د پیغمبر مقابلې ته لاړل او دا چې دا نو ښه کار یې ونه کړو. ولې دا حقیقي پیغمبر دی. ها بالکل د الله رښتونی پیغمبر دی. دا د دواړو جهانو پیغمبر دی. دا به دا قیامت پورې څومره انسانان چې راځي د تمامو انسانانو دا پیغمبر دی.
حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما د نبی عليه السلام نه ورته تاسو کو دا الله رسوله پتا سو باندې په دنیا کې داسې یو سخت ورځ چې دنو د بدر نه سخت ورځ په تاسو تیر شوی ده نبی عليه الصلاه والسلام فرمایله ها د جنگ بدر نم سخت ورځ چې دنو دا په ما تیر شوی ده او هغه ورځ چې وا هغه وکړه چې د استاد قوم نه تنگ شوم د قریشو نه تنگ شوم او طائف ته می سفر وکړو هغه زین نه امید را روانو مخالف په ما باندې ګټي وراولې نو دا ورځ چې دنو په ما باندې ډیر سخت چې دنو دا وتلې دا د ربيع الاول میاشت ده چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حیثیت بیا راځي نو دا ورځ دا په ما باندې ډیره زیاته سخته چې دنو دا وتلې و او دغه ورځ باندې کله چې زه یو سیټ ته شوم اسپلان ترالم نو جبرئیل امین بما اچانک براو قتل زما د سر د پاسه باندې وریځ په شان سورې وو او دا غزين आवाज شو چې یا محمد انا جبريل اے محمد ز جبريل یما الله جل جلاله علیه غدی او استاد قوم دا خبرې چې دینه دا الله واورېدل ما سره د دې غرونو پرشته چې د ملک الجبال را سره را لېګلې دي او وايي کو چرستا سو حکم وی نو طائف او د مکی په دې خلکو باندې دا غرونه چې دینه دا به مونږ یو ځای نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې نزل دې اجازه نه ورکو اگر چې دې خلکو په ما باندې ایمان را نه وړو خود دوی نسل چې دې هغه په ما باندې ایمان چې دې نه دارو کله چې دغه دین را واپس شول مقام نخلا تر ورسېدل ال کې نبی علیه الصلاۃ والسلام پڑھاو کې شپه ولاړ دې منځ کې په دغه ورځو کې د جنات او تک چېونو د اسمان ته بن شي د دین مخ کې چې کم طاقتور جنات نو د اسمانونو ته خطل او چې کله پیغمبر علیه السلام ته نبوت میراو شو نو د دوی هغه اسمانونو ته خطل چې دین د بن شول کله چې دین زی ورتل نو دی بیا دانن سبا خره کوئی شغلې ودار قبرونه نتیجه نه د چې کله ستوري ما شي نو شغله کوي ودار شهیدانو نتیجه دا مون مخکې په وړوالي اورېدلې نه د شهیدانو نه کیږي د چې کله ستوري ما شي نه دا هغه